ملګرو نن یو مشوره اخلم او مشوره د زړه مشوره راکوي. ستاسو رای ګورم، ستاسو مشوره ګورم، تاسو ماته څه مشوره راکوئ. مشوره دا ده، الحمدلله ثم الحمدلله، تقریبا ما 3-4 کاله په دې وظایفو باندې د جادو ختمولو باندې، جنات ختمولو باندې د هغې علامت مې وښودل، د هغې طریقې مې وښودلې، د هغې علاج مې وښودلو، چا باندې جنات راځي، کوم وجو باندې راځي، د جناتو وجه مې هم ښودلې، د هغې علاج مې هم ښودلی دی، د نظر بد څونه هم علاماتو څونه هم هغه هغه ما ښودلي دي، د هغې علاج مې ښودلی دی. چا ته چې رجت شوي په دمونو کې، هغې باندې دمونو ډله شوي، هغې علاج هم ما ښودلی دی. عزتمندو، مشوره دا ده چې آیا زه همدا ترتیب برقرار وساتم، مخکې هم په دې باندې مختلف قسم ویډیوګانې جوړې کړم. که ستاسو څه قسم ذهن کې خبره وي، څه مشورې تاسو موږ ته په کمنټ کې لازمي ووایئ. که نه، را روان رمضان شروع دی، راتلونکی دی رمضان مبارک باره کې دغه شروع کوم، مسایل شروع کوم چې کوم په رمضان کې کوم کول دي کوم نه دي کول. خو البته موږ هسې هم کوو څه ناڅه مختصر مسایل شیر کوو. خو بهرحال دا کم چې نن سبا جادو او جناتو کې مسلمانان ګیر دي او دا کم ویډیوګانې موږ کوو، تاسو یې ګورئ، نو آیا دا فایده هم کوي که نه کوي، دا هم ضرورت وایي چې او دا موږ ته فایده کړې یا نه ده کړې، یا مطلب د خلکو دپاره ښه ده که نه. الحمدلله څومره ویډیوګانې هم موږ شیر کړي، هغه ټول ما پخپله ازمو کړي، پخپله مې دغه عمل کړی، بیا مخکې ما ملګرو ته شیر کړي. نو که چېرې تاسو رای ښه راکړه نو بهتره به وي، او دغه ویډیو ملګرو سره نور هم شیر کړي، نور ملګري پرې هم کمنټونه کړي. نو انشاءالله د خپل زړه رای راکړه، آیا په دې باندې هم کار جاري ساتم که دا پرېږدم او نور مسایل شروع کړو یا بل څه ترتیب وکړو. الله تعالی دې موږ تاسو راضي شي. دا ویډیو باندې کمنټ ضرور وکړئ او